حدیث مبارک دی د بخاری شریف حدیث دی یو ورځ اصحابه کرام سره اصحابه کرام د حضور مبارک سره ناستو او دغه روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کوي او حضور مبارک یو پختنه توکړه د پاک اصحابه کرامو نه ورته فرمایل چې اصحابه کرامو مالا د هغې ونې ما ته هغه ونه وښایې چې هغه وچیږي نه او پاڼې نه وچیږي او نه راغورځېږي او د دغې ونې مثال په شان د مسلمان دی دا ونه به کومه یوه وي چې نه وچیږي او نه د وچوالي وجې نه پاڼې راغورځېږي او په مثال د مسلمان ده اصحابه کرامو سوچونه او فکرونه وکړل چې کله حضور ته فرمایي چې حدثوني ما هي فوقع الناس في الشجرة البادية فرمایي چې اصحابه کرامو ذهنونه د صحراګانو ونو طرف ته لاړل لکه انسان قدرتی طور باندې چې پوښتنه د انسان د چا نه وکړي فطرتي طور باندې انسان ډېر لرې نه یو خبره رانیسي هغه نږدې ورته نه ښکاري انسان سوچ فکر داسې دی چې اصحابه کرامو عبدالله ابن عمر سے فرمائی چې اصحابه کرامو په ذهن کې د صحراګانو ونې راونیوې چې کیدای شي هغه فلانکې ونه وي چې نه وچیږي او نه پاڼې غورځوي او د مسلمان په شان دی ده چا یوه ونه ذهن کې راغله او چا د صحرا بله ونه او چا د صحرا بله ونه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه داسې هلک وم وایي چې د ما په زړه کې دا راغله چې دا ونه به د کجورې واله وي خو ما د دې د وجې نه نشول ویلی چې زه هلک وم او لوی لوی صحابه ناستو ما داسې ښه ونه ګڼله چې د اصحابه کرامو نه حضور پوښتنه وکړه او هغوی فی الحال په جواب کې خاموش دي او زه د وله جواب ورکړم نو زه خو داسې هلک یم چې ما وله جواب ورنه کړو او چې کله خاموشي شوه او کله حضور مبارک ته جواب ملاو نشو نو حضور فرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم هي النحله هي النحله حضور ته فرمایي چې دا د کجورې ونه ده او بیا حضور مبارک ورته چې کله ارشاد وفرمایلو مجلس ختم شو نو عبدالله ابن عمر خود عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زویو چې کله دا مجلس د حضور ختم شو او د پلار سره عبدالله ابن عمر د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره روان شو نو لاره کې ورته چې پاپا ما له دا جواب راتلو خو ما د حیا د وجې نه نشو ویلی چې زه وړوکی یم او دا غټ اصحابه کرام فی الحال خاموش دي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد وفرمایلو چې که تا وله دا جواب ورکړی وی په دغې غټو اصحابه کرامو کې یو وړوکي صحابي وله دا جواب ورکړی وی ورته فرمایي پلار ورته وایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد فرمایي چې فقال لأن تكون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا و کذا ورته فرمایلی عمر فاروق سے ورته فرمایي چې بچی که تا حضور له صحیح جواب ورکړی وی دا فلانکی شی نه ما ته دا ډېره ښه وه او د ډنګلي شي نه به ما ته ډېره ښه وه چې تا جواب ورکړی وی نو انسان د یو شي ارزو تمنا کوي چې ماله د دا خدای پاک راکړي ماله د دا راکړي ما سره د دا وي ورته فرمایي چې هغې ټولې څیزونه نه ما ته دا ډېره بهتره وه خو که چېرې بچی تا وله جواب حضور مبارک له ورکړی وی غرض به دی حاضرینو چې لازمه خبره د پلار په خپلو بچو په صلاحیت باندې خوشحالیږي او دې نه دا معلومیږي چې د اصحابه کرامو طریقه دا وه چې د مشرانو په وړاندې به یوه حقه خبره به هم وه خو چې نه بیانولو کې به څه نقصان نه و نو هغوی به د خلکو لحاظ او خیال ساتلو دا حدیث ما څه دپاره وویلو دا حدیث ما د دې دپاره عرض کو چې حضور فرمایي چې داسې یوه ونه ما ته وښایې چې هغه ونه په مثل د انسان ده د مسلمان په شان دی ده او عمدة القاری
په شرح بخاری دا امام بدرالدین عینی رحمت الله علیه ارشاد فرمای چې حضور مبارک ولی و فرمایل چې دا کجوره د انسان په شان دی او د مسلمان په شان دی ده چې وجه دا ده چې د کجوره کې ټول خیر پروت دی هغه پاڼې دي د هغې نه خلک فرمایي چې د هغې مخکې زمانو کې چتونو کې به چې کله لاړې او ډاګې ماګې کېښودلی شوې چتونه و په هغې په پاڼو باندې پټېدل پاڼې په هغې کې په کار راتلې وړې پاڼې به په بسترو کې او په بالښتونو کې په تاکیاګانو کې اچولې وې د کجورې په خپله باندې یو بهترینه ذایقه قوت او طاقت په خپله باندې کجوره لري د کجورې هډوکی چې کچرې معده کړی شي د زړه بیمارو له او د شوګر له او د ډېرو بیمارو دپاره شفایابه ده چې اوس کچرې عمرې له څوک لاړ شي هلته د کجورو د هډوکو چې کومه یو پوډر شان دي هغه باقاعده خرڅېږي او هغې سره شی نه ملاو کړي نو عمدة القاري کې حضرت بدرالدین عینی رحمت الله علیه فرمایي چې په کجوره کې ټول خیر پروت دی ځکه حضور فرمایل چې دا کمه یوه ونه ده چې د مسلمان سره مشابهت دی مطلب دا چې کجوره کې هم ټول خیر پروت دی او د مسلمان زندگی هم دا ده چې د ځان دپاره به هم خیر وي پکې او د بل دپاره به هم خیر وي پکې